السلام علیکم. نن د تاریخ یو عجیبه واقعه ویمه کومه چې د ډیکټیټر جنرال ضیاء الحق په دور کې شوې وه او هغې وخت کې ډیکټیټر چې و نو انساني حقوق بدترین خلاف ورزي وه په ملک کې مارشل لا لګېدلې وه د بوټو صاحب د پانسۍ نه پس په پیپلز پارټۍ باندې ډېر زیات ظلمونه کېدل او د پیپلز پارټۍ ډیر خلکو لا کوړې ورکړې وي سریام به کوړې ورکولې پانسیانې وي په جیلونو کې ورته بیړۍ اچولې وي او ډیر ظلمونه کړو. ضیاء الحق یو منافق انسان او هغه د اسلام په نوم باندې 11 کاله په دې ملک اقتدار حاصل کړی و. په 17 اگست باندې هغه بهاولپور کې په یو حادثه کې مړ شوی و چې په کم جاز کې د امونو یو 2 پیټۍ پرتې وي او 17 اگست به مخکې خلکو ډیر په دغه مناوله د هغه روحاني زوی چې دی نواز شریف او خپل زوی اجاز الحق او اوس د سره څوک هغې فیصل مسجد کې د ضیاء الحق قبر له ورځیم نه ځکه چې په دې معاشره باندې هغه ډیر ظلم کړی د هغې وخت نه مخکې پاکستان یو ډیر ښکلی ملک و او د ضیاء الحق د دې مارشل لا په وجه ډیکټیټرشپ په وجه او بیا یې د امریکې نه د افغانستان جنگ چې کوم د روس او د امریکې جنګ و هغې نه جهاد جوړ کړو د ډالرو په لالچ باندې او هغې ډالرو لالچ باندې بیا فتوا فروش مولیانو ورسره دې جنګ له د جهاد نوم ورکړو چې کم فساد و او په هغې ورځو کې به پویه خلکو وي چې دا جنگ به یو ورځ زموږ ملک ور لګیږي په یو هغه وشو اوسه پورې موږ د هغې جنګ د اثراتو نه نه وځو. خو نن درته زه د هغه یو بله واقعه ویمه. یو بلوچ رهنما حامد بلوچ د هغه د مرګ یو عجیبه واقعه درته ویمه. یو کتاب دی پاکستان کې سیاسی قتل احمد سلیم لیکلی دی او هغې کې هغه لیکي چې احمد بلوچ کله گرفتار کو نو د باندې الزام و چې د یو سړی قتل کړی دی نو چې کله مقدمه د فوجي عدالت کې چلیده د فوجي عدالتونو درته یم چې د معیار سو نو هغه سړی بله ورځ ژوندی راووتو نو چې ژوندی راووتو نو بیا دویه مقدمه کې سړي له نوم بدل کو نو چې بل سړی و هغه هم ژوندی راووتو خو پس جعلي طریقې ولا سزا ورکوله او بیا کمال دا کارو شو چې یو پیره هغه سړی ژوندی عدالت ته راغی چې د چا په قتل په کیس کې په د پانسۍ سزا په فوجي عدالت کې ختلې وه په خپل عدالت کې راغی چې زه د نیم قتل زه ژوندی یم خو بیا هم په 11 جون 1984 کې هغه له پانسي ورکړه او دا په 1949 کې پیدا شوی په 11 جون 1984 کې هغه له پانسي ورکړه د هغې سړي په مرګ په الزام کې په فوجي عدالت کې چې کم ژوندی و په خپل عدالت ته راغلی. اوس بیا مارشل لا نه ده خو حالات د هغې په شانتي دي. د 9 مۍ په واقعه کې ډیر قابلان خلک ډیر محب وطن خلک د فوجي عدالت کې دي نو کو دې کې چا قصور کړي او ریاست ته نقصان رسولي هغوی خلاف د عدالت ته ثبوت پیش کړي او پانسي نه فایرنګ سکواډ ته دی ودري او شوټ دی کړي خو کو بې ګناه صرف د سیاسي انتقام د وجې ګیري نو د عدالتونو د فوجي عدالتونو د معیار مې درته ووي چې حامد بلوچ له د هغې سړي په ټس کې پانسي ورکړې وه چې کم ژوندی په خپل عدالت ته راغی او ګواهي وکړه چې زه ژوندی یم خو بیا یې د له پانسي ورکړه. د تاریخ یو واقعه ده ډیکټیټرانو چې د ملک سره څه کړي دي ما وی چې ستاسو سره یې شیر کړم. کو ویډیو مو خوښه شوه لایک یې کې کمنټ پې وکړې شیر یې کې ځکه چې حکومت کم د سوشل میډیا پابندیانې لګي فایروالې دي د هغې توړ دا دی چې تاسو ډیر کمنټ کوئ ډیر شیر کوئ او ډیر لایک کوئ او سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته.